علی رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ پاک د دې امت نه اراده د عذاب نشته. علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ چیرته الله پاک اراده د دې امت نه د عذاب وي نو الله پاک با دې امت ته میاشت رمضان نو ورکړي. همدارنګه الله پاک به دې امت ته سورۃ اخلاص نو ورکړي. خدای الله پاک دې امت نه د عذاب اراده نشته ځکه الله پاک دې امت ته سورۃ اخلاص ورک. همدارنګه دې امت ته الله پاک میاشت د رمضان ورکړي. لو اراد الله ان يعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم ما اعطاهم رمضان وقل هو الله احد. نو کچته د الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته د عذاب ورکول او خو اراده وي نو الله پاک با د امت ته میاش د رمضان ورکولې او د امت ته با الله پاک سورۃ اخلاص ورکولې. بل امام ربانی مجدد اسلسانی رحمت الله علیه فرمای مثال د میاشت د رمضان په نسبت د ټول کال ته په مثال د سمندر د په خیرونو او برکتونو او اجرونو ثوابونو کې او دا ټول کال په نسبت د رمضان ته د ساس کې پشان ده. نو په دې میاشت کې اجرونه ثوابونه داسې د سمندر په شکل او دا ټول کال کې د اجرونه ثوابونه دا په مثال دی یو ساس کې دي. نو انسان بندا که څومره مقصد دا چې ګناګار وي هغه الله پاک په دې میاشت کې د ګناهونو نه پاکي. نو د دې میاشت رمضان ډیر زیات برکات دي. برکتونه مغدا چې د اجر او ثواب امام ربانی رحمت الله علیه فرمای چې د سمندر په شکل باندې دي او دې کې هیڅ قسم شک نشته چې د الله تعالی رحمتونه برکتونه د تیز باران هم زیات پدې میاشت کې راوري. او کچېره مثال په تور سره پدې کې محروم پاتې کیږي بخل کیږي نه خو یو خبره ذهن کې اچول پکار دي چې دې برکتونه د تیز باران نم ډیر زیات راوريږي. نو په تیز باران خو ارس خړوب شي لارې ګودرې لوخه ورته کې د زر ډکیږي خو هغه لوخه با ډکیږي چې کم مخامخ دی باران ته یې او کچېره مثال په تور د لوخه د الټه کې خود بالټه د الټه یې خېدا لوخه دی الټه یې خېدا نو دې کې بیا د باران وبخ نه پریوزي. نو یقینا چې د باران نتیز رحمتونه برکتونه دی په دې میاشت کې خو سناسه چې د لوخه خطا د دې باران مخه ته خوېخې نو چې د میاشت رحمتونو برکتونه د چستا د دې زړه لوخه په دې طرف باندې چې دینه خیر دینه برکت حاصل کی. مطلب په دې میاشت کې روزه ونیسي تراویح کی تلاوت کی ذکر کی نو ته به دې میاشت نه
فیضاب شي برکت او خیر به حاصل کی. هم دی وجه حدیث مبارک کې راځي د دې میاشتې د سړی محروم شو د برکت نه، دا د ټول خیرونو نه دی محروم شو. په دې میاشت کې او بنده د خیرونو نه محروم شو، د ټول خیرونو نه محروم شي، دې میاشت د خیر نه چې محروم شي. ځکه چې مثال په طور په سمندر باندې ته خړوب نشي، د سمندر نه پیدا وانهلی، نو بیا د ته ساس کې نه څنګه پیدا راخلی. همدارنګې چې ته په دې میاشت کې سیراب نشي، ستا د راتلونکي د کال همدغه میاشت د رمضان دا نتیجه ده. که دې کې مثال په طور تا تلاوتونه ډېر کول، ټول کال به الله توفیق د تلاوت درکوي. که په دې کال کې تا په دې میاشت د رمضان کې تا ذکر ډېر زیات وکړو، الله پاک به تا ته راتلونکي ټول کال په ذکر باندې دا ژوند به منور شي، الله به توفیق درکوي. که په دې کې د صدقات کو ټول کال کې به الله توفیق د صدقې درکړي. ولې تاسو ډېر خلک ګورئ چې میاشت د رمضان نه بعد تلاوت یو قسم ځان باندې لازم کی، او وجه ده چې په دې میاشت کې د تلاوت ډېر زیات کړي، الله ورته توفیق د راتلونکي کال د تلاوت ورکړي. بعض خلک په دې کې نوافل شروع کی، تهجد شروع کی، بیا الله پاک د توفیق د راتلونکي د ټول کال تهجد او د نوافل ورته ورکړي. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې د کال ګناهونه معاف کړي، رجعي ختمي بخل کی ګناګار د راتلونکي کال لپاره د نیک عملۍ لپاره دا ښکاري او لویه نتیجه ده. په دې کې چې څومره الله ته ځان قریب کړ، راتلونکي ټول کال کې به الله تعالی ته قریب وي. او کدی دې کې دې میاشت کې ته غافل شوي، تهجد دې پکې ونه کړل، ذکر تلاوت دې پکې ونه کړ، نو ټول کال به تا ته د دې توفیق نه ملاويږي. ځکه چې تا میاشت د رمضان ستا د راتلونکي د ټول کال دا یو قسم نتیجه ده چې مخکې د تا ته لاس ته درکولی شي. دا یو عمل نامه ده چې مخکې د تا ته لاس ته درکولی شي. دا ستا د ټول کال یو رزلټ ده، یو امتحان ده، تا ته په دې میاشت کې لاس کې درکولی شي. تو دا چې زما کال به راتلونکي په عبادت او په نیک عملۍ وي که نه وي، ګوره روجې ته دې ګوره چې دې کې تلاوت ډېر کې، په دې کې منځونه عبادتونه، په دې کې ذکر تهجد گزاري نافل گزاري کې، نو پوه شې چې ټول کال به تا په عبادت باندې برابر وي. او که په دې میاشت کې په لټۍ باندې د وخت تېر کړ، نو ټول کال به ستا په لټۍ باندې تېرېږي. د دې میاشت ډېر زیات لوی برکت ده. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په بوستان الواعظین کې لیکلي د دې 12 میاشتو مثال داسې د ویل که څنګه چې د یعقوب علیه السلام اولاد، نو د دې میاشتې عبادت د 12 میاشتو د یو میاشتې عبادت او ذکر او اذکار او برکت خیرونه د دې 12 میاشتو د صغائر لپاره یو قسم کفارات د بخښنې ذریعہ ده. ویل کده یعقوب علیه السلام 12 زامنو، په دې 12 زامنو کې محبوب زوی چې هغه یوسف علیه السلام، اندارنګه د محبوب زوی د یوسف علیه السلام په دعا سره الله تعالی دا 11 نور ورونو ته د بخښنه وکړه. دارنګه میاشت رمضان هم الله تعالی په دې ټول میاشتو کې ډېر یو محبوبه میاشت ګرځولې ده. نو دې میاشت په برکت سره د انسان د 11 میاشتو ګناهونه بخښل کیږي. به د منګو تاسو د میاشتې عظمت په ذهن کې واچو، برکت او خیرونه، او دې ته ډېر په ادب احترام سره وګورو. دا څنګه چې د دې میاشتې بے حرمتي زمونږ نه وشي، د دې میاشتې مطلب بے عزتي مونږ نه وشي. ځکه په ادب باندې بنده کامیابیږي، بے ادبی باندې بنده چې دا
دا محروم کی. ابن جوزی رحمت الله علیه د رمضان المبارک د ادم متعلق دا واقعه ذکر کړي چې مجوسی د اسلام د مسلمانانو د عمل د میاشت د رمضان بډې لحاظ ساته. الله پاک دې پایوس کې بهترینه بدله ورکړو. الله پاک دې مغفرت نصیب کړو. او دا چې مجوسیو په میاشت د رمضان کې د ورځې به خپل زوی ولید چې د مقصد مسلمانانو په مخ کې خوراک کوي، دی مجوسی خپل زوی وها او ورته ویل چې ته ولې دی په رمضان میاشت کې د مسلمانانو د دې رمضان لحاظ نه ساتي، خوراک د مسلمانانو نه پړ نه کوي، دی په مخ کې خوراک کې، یعنی دې د میاشت د رمضان نه ته حیا نه کې. نو دغه ادب د دغه میاشتې لحاظ ساتنې په بدل کې الله پاک دې مجوسی سره دا معامله وکړه چې دغه وخت یو عالم خوب ولید. خوب کې چې ګوري د جنت کې ده، د وفات شو مجوسی سو وخت پس دغه وخت عالم خوب ګوري چې ګوري دا مجوسی په جنت کې ګرځي. نو د عالم ورته الستکم ته مجوسیان، آیا ته مجوسی کافر نه وي؟ نو ته څنګه جنت ته داخل شوی؟ نو دا مجوسی ورته وی بلا ولكن لما حضرت وفاتي ادركني الله بالاسلام لاحترام شهر رمضان. منم زه مجوسیوم، خو چې کله زما د مرګ وخت را نږدې شو، الله پاک ماته د رمضان المبارک د میاشتې د احترام په وجه اسلام را نصیب کړ. زه مسلمان شوم، کلمه مې وویلې، الله پاک زما ایمان نصیب کړ، هغه نه بعد وفات شوم. دا خو معلومه خبره ده چې کوم کافر ایمان راوړي، ایمان نه بعد وفات شي، الله پاک دته بخنه کوي. نو ګوره دغه مجوسی کافر لحاظ ساتل، ادب کول د دې میاشتې، د دې په برکت الله پاک دته ایمان نصیب کوي، د جنتی ګرځي. نو آیا یو مسلمان چې ایمان لري په دې حکم دی الله پاک باندې، الله یو غني او دې دارو جنسي په دې کې عبادت کوي، نو چې کافر په ادب د دې میاشت باندې په لحاظ د دې میاشت باندې الله پاک ایمان ور نصیب کوي، جنتی ګرځي، آیا مسلمان به دې روزي نیولو سره په دې کې نیک اعمال سره به الله پاک دته بخنه ونه کوي؟ خامخا به الله تعالی ورته بخنه کوي. نو په کار دا چې په دې میاشت کې مونږ ډېر تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو، ولې وخت اصل تیریږي، زندگی خو تیریږي، چې دا په نیک عملۍ سره تیر شي، دا یو به یو لوی خیر او برکت وي.